من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وما ویلو چې د مدینه منوره خلکو دا شپه پلنګې ته لري کسړه څه مسله دی جوړه دا کټ کدا دا طرفه څه مسله جوړه چې نه مبارک سره د مدینه منوره د مینا د غونډې لاندې بیعت کړو 3 کاله بیعت عقبه غونډې ته وایو په آخري کال باندې د حج په موقع چې کومو 2 کسانو یا 3 کسانو بیعت وکړو او هغه کسانو د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو کوم حال ولید چې په مکه کې د دوی جون محفوظ نه دی او دوی ته مختلف قسم سزاګانې ملاویږي او تکلیفونه رسیږي نو هغې نبی علیہ السلام له د هجرت دعوت ورکړ چې ته د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته موږ سره لاړ شه کال باندې پیغمبر علیہ السلام صحابو ته پټ حکم ورکړ چې که څوک مدینې ته هجرت کوي نو لاړ دي شي حضور پاک فرمایي چې ما ته الله په خوب کې د هجرت ځای وښو چې هغه شګلنه ځمکه وه او د کجورو باغونو پکې نو لومبې زما ذهن ته دا راغله چې دا یمامه به دا په یمن کې یو علاقه ده بیا راته دا خبره وښولې شوه چې 3 ځایونه دي د 3 کې ستا یو ځای د هجرت دی یو یمن دی یو بحرین دی او یو شام دی قنصرین په شام کې یو علاقه ده وی په خوبونو کې الله ما ته دا ښودل او بیا الله هغه د هجرت ځای مدینه منوره وښوله لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې به نبی علیه السلام خوبونه لیدل دغه رنګې دا هجرت د پیغمبر علیه السلام د دین د خورېدو د اوچتېدو یو لویه ذریعه ده نو د هجرت نه مخکې نبی علیه السلام ته الله په خوبونو کې د هجرت ځای ښو چې خبره یې ورته ښکاره کړه چې د هجرت ځای د مدینه منوره ده نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته حکم ورکړ چې که چاته هم تکلیفي او څوک هم د مکې نه هجرت غواړي نو مدینې ته روان شي او د مدینې خلکو نبی علیہ السلام لسره بیعت هم وکړو هغې دعوت هم ورکړه چې تاسو مدینې ته راځئ او ما درته ویلي چې پیغمبر علیہ السلام بعضې صحابه هم لیږلي وو مدینې ته چې هغوی ته تاسو دعوت ورکړئ چې الله د مدینې خلک مسلمانان کړي یو 2 کسان روان شو پټ بتلل چې د مکې کافر خبر هم نشي او مونږ پټه طریقه باندې لاړ شو مدینې شریفې ته په دې اولو هجرت کوونکو کې حضرت ابو سلمه رضی الله عنه او د هغه بیبي وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها
دی یو ځل هجرت حبشې ته هم کړی و. د حبشې نه واپس رالل مکې مکرمې ته او اوس یې د مکې نه مدینې ته هجرت شروع کړ. یو دوی دی یو ورسره یو ماشوم بچی دی. عجیبه واقعه ده. د دې دواړو یو بل سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه. د ابو سلمه او د ام سلمې دومره مینه ده یو بل سره چې یو ځل دواړه کېناستل یو بل ته وی راځئ چې یو لوز وکړو. د ابو سلمه دا ښځه ورته وایي د ام سلمه وی زما د سره دا وعده ده که ته زما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم. عربو کې خو به دا رواج و چې خاوند به مړ شو نو ښځې به یې زر دویم خاوند وکړو. زما وعده ده چې ستا د مرګ نه پس به زه بل خاوند نه کوم او که زه مړه شم نو ته به زما نه پس ګورې بله ښځه نه کې چې ما تا دوه په دوه په جنت کې یو. دا خاوند ورته وایي وی زما د سره لوز دی که ته زما نه مخکې مړه شوې نو زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم. خو ته دا وعده مه کوه که زه مړ شم نو خیر دی تا له اجازت دی که زما نه پس بل خاوند کې نو کولی شي ځکه زه یوازې ګزاره کولی شم سړی یم او ته خو ښځه یې یوازې ګزاره به درته ګرانه وي. دومره مینه یې وه یو بل سره. او بیا اتفاق دا چې دا خاوند مدینه منوره کې وفات شو. دا ډېره غمجنه وه. دا وایي ما تورې جامې غوستې وې لکه په غم کې چې خلک تورې جامې اچوي او ما وی چې دن به د خپل د مینې خاوند پسې داسې جړا کوم چې د قیامته پورې به خلک د دې یو بل ته حکایتونه کوي یو بل ته به نقل کوي داسې جړا به کوم. وی ځان مې تیار کړه د مدینې یو بله ښځه وه هغې م را سره ځان تیار کړه چې موږ به ویر کوو جاړو به وی دې کې نبي علیه السلام مبارک را دننه شو. وی ما ته یې غږ ونه کړو خو بلې ښځې ته یې وویې چې د کم کور نه خدای دوه ځله شیطان ایستی دی هغې ته بیا شیطان را دننه کوی. یو ځل د حبشې هجرت شوی دی او یو ځل د مدینې. وی بس زه پوه شم وی ما ته یو دم وښاو چې دا وایه خدای به دې غم اسان کړي. مله زما د مینې خاوند ابو سلمه او ما سره د حبشې هجرت هم شوی دی او ډېر محبت و. وی داسې وایه چې اللهم اجرني فی مصیبتي خدای په دې مصیبت کې ماله اجر او ثواب راکړي واخلف لی خیرا منها او د دې مصیبت نه ماله یو بهتر خوشحالي راکړي. وی ما وی چې دا دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې د دا خو به زه شروع کم خو زما د خاوند نه بهتر خاوند بلا بل څوک چې ماله به خدای راکړي. د ده په شان خاوند خو بل نشي کېدی. وی الله مې هغه دعا قبوله کړه. وی ماله خدای د خپل خاوند ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړه چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاله راوسته. د چا د خو بدل الله نه یېری. نو وی موږ دواړه چې د حبشې نه رالو نو دې وخت کې د مدینې هجرت شروع کېده نو موږ ته اجازت وشو نو وی زه او خاوند مې مدینې ته روان شو او هغه ماشوم بچی چې کوم سلمه دی را سره دی. چې روان شو وی زما د قوم خلک رالل او زما خاوند ته وی ابو سلمه ته چې دا خور خو موږ په تا خرڅه کړې نه ده چې کله حبشې ته په سفرونو ګرځې او کله بل خوا په سفرونو ګرځې دا مونږ خرڅه کړې نه ده که ته چې ته سفرونه کې زه کوه او مونږ د خپله خور لور راکړه. زه ترې جدا کړم خاوند مې یوازې که خاوند خو مې لاړ مدینې ته او زه او بچې پاتې شو. وی دې کې د خاوند د قوم خلک رالل هغې وی ښه تاسو ښځه زمونږ د قوم د سړي نه جدا کړه دا خو دا ښځه وه چې کوم خو یې بوتله نو حق یې بوتله به ولې م ترې جدا کړه نو بچې زمونږ کېږي بچې راکې نو یې بچې رانه زما د خاوند قوم یوړه. وی یو ماشوم زوی م رانه لاړ خاوندم لاړ. وی ټوله ورځ به مې جړل او د مکې صحرا ته به ووتم هلته به مې جړا کوله او ډېره زیاته پریشان وم چې یا خدایه زما د مینې خاوند و هغه هم رانه جدا کامله او زما هغه د مینې بچی هم رانه جدا شو به څه کوم. عرب خو سخت خلک دی یا خدای څه به کېږي. وی یو ځل مې جړل په مکه کې او د مکې په دې شاړو بیابانونو غرونو کې د یو انسان را باندې رحم راغی. هغه چې رحم یې راغی نو هغوی لاړل زما قوم زما تربورانو سره
وته وی چې ګوره چې دا د خپل خاوند سره خوشحاله ده په مدینه کې او بل ځای هم خوشحاله ده نو تاسو پې څه کوئ پرېږدئ تاسو خو دې دپاره وایئ خاوند سره خوشحاله ده نو چې ورسره هجرت کوي او سفر ورسره کوي تاسو یې څه کوئ نو زما د قوم خلک یې راضي کړل نو بیا هغه سړی لاړ او زما د خاوند قوم والا ته یې وی چې بس دا ښځه ځي خاوند له دا بچی وله راکې نو یې بچی یې راکه ماله نو وی مال یو اوښ راکه وی زه په هغه اوښ یکې تنها سره د خپل بچي نه سوره شم او مدینې ته روانه شم څومره سخت سفر دی 400 بلکې 450 کیلومیټر مزل د مکې نه مدینې منور وپیوړه دی اوس خو لا نوی روډ جوړ شوی دی دا موټر وی دا خو لږ اسانه ده زوړ روډ چې کوم په بدر تللی دی هغه اوږد دی هسه 480 کیلومیټر جوړیږي دا تقریبا 500 کیلومیټر مزل لکه دې نه لاور ته ځئ او په شاړو کې دشتو کې بیابانونو کې پنورونو کې په بارانونو کې یک تنها د خپل بچی سره بچی غیږ کې واغېشته او په اوښ سوره شوره آسان کار خو نه دی وی چې د مکې مکرمې نه لږ بار ووتو تنعیم ورته وایي تنعیم یو ځای د هغې ته ورسېدلو نو عثمان ابن طلحه دی را سره میلو شو دی دغه وخت کې لا کافر و وروسته بیا دی مسلمان شوی دی دی وخت کې لا کافر و نو دی خو به یو بل پیژندل 3 میله چې ووتم روان یم وی عثمان ابن طلحه ما ته وی څه کې وی ما ورته وی چې زه مدینې ته هجرت کوم خاوند مې ملته دی بچی خلکو خو راته خو پته وه قوم اجازت راکه او د خاوند قوم بچی م راکه زه هجرت کوم مدینې ته وی ما ته وی څوک دی د سره وی ما ورته چې هېڅوک را سره نشته وی څوک خو به د سره خامخا وي وی ما ورته چې لا والله الا الله و بنی هذا قسم په خدای که بل څوک را سره وي یو را سره الله دی یو را سره دا بچنګې دی بل څوک نشته لا والله الا الله یو الله دی و بنی هذا بل دا راکوټې بچنګې دی بل څوک نشته وی ښه ویړی را باندې خفه شو نو زما د اوښ مهاري ونیوه او ما سره په ملګرتیا کې روان شو وی دا عثمان نه مې بهترین انسان بل نه دی لیدلی وی چې کله به مونږ دمه کوله وی ده به په قلار زما اوښ سملو او اوښ به یې وتړه او دی به لرې لاړ ما ته به یې شا کړه یو اونې یا د بوټي یا د کاڼي لاندې به کېناسته او زه به د اوښ نه کوزه شوم ما به خپله جد پوره که دبه مې وکړه او چې کله به زه په خپله پاسېدم او اوښ ته به وختم نو دی به راغی نو زما د اوښ مهار به یې ونیوه نو را سره یې دا 500 څه کم کیلومیټره مزل وکړه او قبا ته یې ورسولم وی ما ته وی چې ستا خاوند به دې کلي کې د خلکو سره دی نو زما اوښ او زما بچی یې پرېښود او دی رانه واپس له مو کافر لا مسلمان نه دی لیکن زړه کې دومره محبت و یو بل سره رحم خو د کافر په کې وي نو بویه ته الله د هغې صله هغه عثمان له ورکړه وروسته خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړ داسې یو به ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته کېناست ټول خلک پټ پټ بتلل چې څوک هم رونه نیسي وی د الله رسوله زه ځم مدینې ته لاړ شم وی ځه وی زه خو پټ نه ځم راغی د بیت الله نه تو شو او بیت الله په مخ کې اعلان وکړو ای د مکې خلکو زه عمر یم پیژنی مې که مې نه پیژنی څوک نه پیژني ما وپیژنی او زه روان شم مدینې ته هجرت کوم که چا کې زوري را میدان ته دي شي نیغ لاړو صحابه تلل اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابوبکر صدیق راغی د ابوبکر دا خیال و چې د مدینې دا هجرت هم د حبشې د هجرت په شانتې دی او نبی علیہ السلام به نه ځي او صحابه به ځي وی د الله رسوله زما هم هجرت تړه کېږي که دې خوښي زه به مدینې ته لاړ شم وی ته یې سار شه ما پورې سار شه وی صاحب ته به ځې څه هجرت به کې څه وی انشاءالله چې خدای ما ته اجازت وکړي ته ما ته یې سار شه بس پوه شو 2 خانې واغېشتې او په هغه 2 خانو باندې به د کیکر دا پاڼې خوړلې دا ګیاګانې چې سربي شي ځکه د هجرت خو 8 9 10 ورځې سفر دی هغې سربې کړې چې سربې یې کړې بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی یو ځل نبی علیہ السلام د غرمې راغی
د غرمې به داسې وخت و چې عموماً به څوک د کور نه بار نه وتل. مکه کې ګرمي وي نو څوک به نه وتېدل. دا خبرې ولې کوي؟ دا ملګري ته خبرې مه کوي، شور ولې کوي؟ د غرمې به څوک د کوره نه وتېدل، عموماً به خلک ودو. وی نبی علیہ السلام راغی او په سر مبارک څادر اچول چې وی څنګه را دننه شو. وی ماته فوراً ابو بکر صدیق ته مونږ الوی چې صاحب نبی علیہ السلام راغی. وی دا وخت خو د ګرځېدو نه، غرمې خو خلک ودي، خو سلانجه پېښه ده، ساجتې دی راغی. وی چې راننه وخت وی اخرج من عندک، چې څوک در سری دا بار وباسه. یو پټه خبره کو. وی صاحب بل څوک نشته، دوه لوڼه مې دي، یو بی بی عایشه ده او یو بی بی اسما ده، بیا باری څوک نشته. وی قد اذن لی فی الخروج، وی ما ته خو د هجرت حکم وشو. وی الصحبه، د الله رسول زه د ملګرتیا درخواست کوم، ما ځان سره ملګری کا. وی ته مې ملګری. وی دو خانې مې اخیستې دي، یوه ستا. نبی علیہ السلام په پیسو بالم، اما بغیر ثمن فلا، پیسو نه علم. وی صاحب ما تاله اغشتې ده. وی ټیک ته چې ماله دې اغشتې را، خو پیسې به در کوم، په سوچ دې اغشتې به در کوم. علما وی ولې نبی علیہ السلام دلته خیراتي قبوله نه کړو، پیسې یې ورکړې؟ د هجرت یو عظیم سفر دی او ډېر لوی د ثواب سفر دی. د پیغمبر علیہ السلام مقصد دا و چې دا زه پخپله وخو کوم چې دا لوی ثواب ما ته هم میلو شي. وی صاحب کله به ځو؟ بس وی انتظار کوه، زه چې کله رالم ځو به. او چې دی خوا صحابه یو مدینې ته تلل، د مکې په خلکو م هیبت راغی چې دا خو که یو دوه درې داسې ځي، مکه خو به مونږ ته خالي پاتې شي، دا به څه کېږي؟ او که دا مسلمانان ټول ووتل او بار یې ځان له ملګري پیدا کړل او سبا یې زمونږ په مکې حمله وکړه، نو بیا به څه کېږي؟ نو یو میټینګ وکړو. مکه کې ابو جهل او دوی راغونډ شو او یو میټینګ یې وکړ. لگیا دی مشورہ کیگی. قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ، دوی ستا متعلق سکیمونه جوړول. لیثبتوک، چاوی وی لکه داسې کار به وکړو چې مړ به یې کړو، چاوی قتل او به یې تړو، جیل کې به واچو، بند به یې کړو. دا ابو جهل هم پکې، دا شیطان هم پکې دی، یو نجدي شیخ په شکل ناست. وی زم تاسو چې څه مشوره کوئ، زم د نجد د علاقې د یو قوم مشر یم، ما هم شامل کې، خری بدله درکړم، ډېره ښه. وی صاحب کوټه کې به بند کړو او جیل کې به یې واچو. دا شیطان پاسېد، وی نه دا رې غلطه ده. ځکه غلطه ده چې د ده لوی قوم دی، یو 10 ورځې به جیل کې وساتئ، 20 به وساتئ، میاشت دا قوم به د نه خلاص کړي. بل کس پاسېد، وی زما تجویز دا دی چې بار به وشړو، وطن نه به وباسو. دا شیطان بیا پاسېد، وی دا هم غلطه خبره ده. وی دله خدای داسې خوږه خوله ورکړې ده چې که دې هم بار وویسته، ځان سره به ملګري برابر کې در باندې به حمله وکړي. ابو جهل پاسېده، وی زما خدا رې ده چې مړ به یې کړو، بس قصه به خلاصه شي. دا شیطان چې د سپینګیري په شکل ناستو، دی پاسېد، زنده باد، دا رې ټیک ده. خو یاره وجنی به یې څنګه؟ د ده خو لوی قوم دی، څوک به یې وجني؟ د قوم دشمنۍ ته به څوک غاړه ایږدي؟ وی داسې به وکړو چې د هر قوم نه به یو کس راپاسي او په شریکه به په حمله وکړو. نو د ده قوم به د چا نه بدلوي؟ ټول کلي نه خو بدل نشي اخیستی. بس وی دا په دې فیصله وکړئ. خو دا شیطان ورته وی زر دا فیصله وکړئ. ګورئ وی بس بېګاله دا فیصله، بېګاله به هر قوم نه یو کس راپاسي چې دې خبر نشي او موږ نه بار ونه ځي، او د کور نه ګېټ چاپېره به ترې تو شو، او چې بس حمله به پې وکړو، بس په شریکه به یې مړ کړو، مسله خلاصه شو. ایاذا بالله. الله جبریل علیه السلام نبی علیه السلام له راولېږي چې د دوی میټینګ شوی و او څه خبرې شوې وې، د ټولو نه یې خبر کړ. ویذ یمکرون بک لیثبتوک، ستا متعلق دوی دا سکیم جوړ کړ چې یا خو دې تړي، او یقتلوک، یا دې وجني، او یخرجوک، او یا یې د وطن نه وباسي. او دوی سکیمونه جوړی، یمکرون،
وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله وی زم یو تدبیر دل جوړو دی بخپل سکیم او مکر خفیه په پټه طریقه د چا خلاف سازش ته وایي په پټه طریقه سکیم او سازش چې دی والله خیر الماکرین الله وی دوی دې خپل تدبیر جوړ کی ستا خلاف زم یو تدبیر جوړو زه به دې وباسم اس فکر چې ونه کړي نبی علیہ السلام په کوټه کې خپل کټ کې پروت دی په کور کې او د مکې دا هرې کورنۍ یو کس راغی او تورو په لاس ګیر چاپیره مسلح علاقه محاصره کړه بس ورځو پې چې کله شپې نیمه تېره شي او پې حمله کوو هلته جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وی کافر راغلی دی او ګیر چاپیره درنه تاو دی وسلو په لاس او د هر قوم مشر پکې شته ستا دپاره به زه هدایت در کوم لږې شګې به والې او راپاسه او دا شګې ونوله او د الله به دا شګې له دوی سترګو ته وردننه کي او ته به ترې نیغ ودیس پروا چې ونه ساتې ګوره یمکرون دی هم خپل سکیم او سازش جوړی خو لیکن الله وی زه به هم یو تدبیر جوړوم یو طریقه به جوړوم والله خیر الماکرین د الله تدبیر ته څوک بیا نشي رسېدلی چې څنګه نبی علیہ السلام را پاسې دا شګې واغشتې او وینوستې او دا آیت یې ورسره ووې چې وجعلنا من بین یدیهم سدا ومن خلفهم سدا ومن بین څنګه فاغشیناهم فهم لا یبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه د دې دا مخونه دی رسوا شي دا نظر دی ړوند شي هغه شګې ولوستلې الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ور ورسول الله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما وی دا ویشتل خو تا کړي دي بېشک خو دا تا نه دي کړي دا مونږ کړي دي دا چل د ویشتلو د ته مونږ ښولی دی او دا ویشتل د خو ظاهر د ویشتلو سترګو ته رسول خو ستا کار نو دا زما په لاس کې بس چې هغوی سترګې مږلې نبي اسلام ته نیغ ووت نیغ لاړ حضرت ابوبکر صدیق کر الله ابوبکر صدیق ته وی شابه روزه هغه مخکې نه په تمه کړی بی بی اسما زر زر ولا سامان تیار کړ سخته ورځ ده اوس چې نبی علیه السلام سره د حضرت ابوبکر نوزي او د هجرت په سفر دی او ناګهاني ځي فورا نو کور څه نو لږ ستوانې ولا فورا تیار کړل ستوان او څه نور څه سامان وغې ولا یو بوجګۍ کې واچول د تړلو تار نو چې په هغې ولا سر وتړي نو بیبي اسما یو کمربندو یو نطاق به ورته وي پخوا د ښځو به د دې پرتوګ د پاسه اچو د حفاظت د پاسه زر یې هغه کمربند اوس پړده ویش او په میان نو په نیمې ولا د هغه بوجګۍ خلو تړله او نیمې ولا په هغه سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخاني که په لاره پسې خوراک مراک کوئ دی ورکړل ولا او دواړه ووتل او دوی ته یې وی چې چاته غږ مه کوئ پټ یې پوه کړل خو مونږ نیغ فی الحال لا مدینې ته نه ځو مونږ ځو او په غار ثور کې بره یو غر دی غار دی په جبل ثور کې هغې کې به مونږ یو څو شپې تېرو بیا به مدینې ته ځو ګوره الله ورته دا چل وښو چې که مونږ نیغ اوس ځو خو دوی راپسې دا لارو باندې راځي لانجه جوړېږي نو مونږ به یو درې ورځې پټ شو دوی به منډې ترړې ووایي 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 دوی ته پته ولګي چې سړي خو رانتلي دي مونږ به دلته یو نو چې کله خلک ښه په قلار شي بیا به مدینې ته ځي کافر خو اوس ګیر چاپېره ولاړ دي چې ولاړ دي یو سړی پرې راغی وی څه ته ولاړ یې وی د فلانکي انتظار کوو حمله به پرې کوو یا خو ما ولید داسې لاړه ما ولید اوس داسې لاړ وی څنګه داسې لاړ وی دا په سرونو هم دا خاورې څه پرتې دي نبی علیہ السلام وی دوی سترګې مږلې ما ته بق بق کتل او زه مخکې تېر شوم او زه یې نه لیدل همدغسې ده رب العالمین چې د چا مدد وکړي که نه قسم دی که څوک هغه ته پوټې نقصان هم ورسوي خو چې الله د چا مدد وکړي الله یې مدد وکړي دوی ورلل شپه ورو تېرېږي په دې سوړو کې ګوري چې خوند یې ونه که په کور ورننوتل چې ورننوتل حضرت علي د پیغمبر علیه السلام په بستر هملاستو هغې یې راونیو ملګری څه شو وی ما ته څه پته لګي څه شو
وی دې نه ستاسو مخکې ووته که وی زموږ مخکې څنګه ووته وی لاړ ما ته پته نه لګي او علي صاحب یې په دې خپله بستره دې دپاره سملولی و چې نبي علیه السلام سره د کافرانو امانتونه پراته ګوره دې وخت کې به یې مو سره امانتونه کېښودل امینو وی چې کله سار شي دا امانتونه خلکو ته واپس کا او ته مونږ پسې مدینې شریفې ته را روان شي هغه یې نظر بند که خو بس په هغه خو کار نه کېده نو بیا خو شي که پرېښود چا وی هلکه ابوبکر کره به پټ شوي ځکه هغه سره ډېر تعلق و لاړل حضرت ابوبکر صدیق سره بی بی اسما وایي چې را ننوتل وی ما ته وی پلار دې څه شو مې چې زه نه یم خبر چېرته وتی دی وتی دی ما ته پته نشته نو ی ابوجهل داسې یو مضبوطه سپېړه ماله راکړه حالانکه ظلم دی اوس پردی جینۍ له ولې سپېړه ورکوې وی دومره مضبوطه سپېړه یې راکړه چې زما په غوږ کې والی و هغه ماته شوه رانه لاندې پرېوته بس دوی ساړه شو اور پې بل شو چې خدایه دا څه شو زمونږ سړي څه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي الا تنصروه ای د مکې خلکو که تاسو د سره مدد نه کوئ فقد نصره الله الله ورسره مدد کوي ویې که ورسره اذ اخرجه الذین کفروا دا عامو خلقو ته یوازې د مکې ته نه عامو خلقو ته الله اعلان کوي که تاسو بالکل پر د نبی علیه السلام مرسته پرېږدئ او مدد نه کوئ نو ولې زه نه یم څه فقد نصره الله ما هغه وخت کې د مدد کړی دی چې کور نه دشمن ګیر چاپېره ته و اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین د خلکو د کافرانو وویسته او دوه کسانو ثانی اثنین دوه کسانو ویویستل نو چې دی لاړل غار ثور ته یو روایت کې راځي چې د مکه کې د قایفین ډېرو علم قیافه ورته وایي د دې قدم نه پته لګئ چې دا د چا قدم دی نو هسې نه دی به مونږ پسې راځي زمونږ د قدمونو نه پته لګئ نو ابوبکر صدیق حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږه که په هغه غر کې چې صاحب چې ستا د قدم نښه مخکې نی لږ دې په شا وړم نو د غاره پورې یې وړم نو غار کې دننه شو چې غار کې دننه شو الله وله مدد وکړو قرآن حکیم کې الله فرمایي چې الله وی فانزل سکینته ما په خپل اطمینان راوسته سکینته ټینشن مې ولا ختم کړ بنده خو پریشان ای کنه یو دشمن دلته رانشي بچی را لمړه نه کی بل څه غم پیغ نشي نو انزل سکینته علیه قرآن کې الله وی ما په اړه کې ولا اطمینان واچو بې غمه مې که ټینشن مې ولا ختم کو وایده بجنود لم تروها او داسې لښکرو باندې مو ولا حفاظت وکړه چې چاته په نظر نه راځي تاسو هغه لیدلې نه دي او نه تاسو وینئ هغه څه دي هغه دا چې د غار په دې خوله کې خدای یو بوټی زرغون کړ او جولاګي راغی عنکبوت ورته وایي هغه پکې زر جاله جوړه کړه او یو کمتره راله صحرایي هغه پکې ځان له جاله جوړه کړه او پکې کېناسته وږی پکې واچول ګوره په یو رکوټي بوټي ولا خدای حفاظت وکړو او د جولاګي د کور نه کمزورې کور بل نشته قرآن کې الله فرمایي ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت وی په ټولو کورونو کې بیکار او کمزورې کور د جولاګي دی چې هوا هم پرې راشي نو کور یې ختم کړي په هغه کمزوري کور خدای د پیغمبر علیه السلام دفاع وکړه الله چې کوي د جولاګي په کور هم د انسان دفاع کولی شي که نه شي کولی او چې الله وغواړي نو په یو رکوټي مخلوق هم انسان هلاکولی شي لکه په ماشي نمرود هلاک کړ ماشي څومره کمزوری شی معمولی لاس سره دې وجنګېد نو دی به مړي لیکن خدای پاک چې کوي نو په رکوټي طاقت د بنده مدد کولی شي او په رکوټي سیز بنده هلاکولی شي په ماشي نمرود هلاک کړ غر کې کپې او د جولاګي د جال کمزوري سیز باندې د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړو او کمتره په حیواناتو کې کمزوري بې زړه حیوان دی په هغې وله حفاظت وکړو بی بی اسما باپ او هغه غار ډېر اوچت دی غار حرا نږدې ده او غار ثور ډېر لوی دی ډېر لوی مزل دی ډېر اوچت دی چې کوم سړی بلدي د غر د خطو خو ټیک تا
لیکن چې کم نابلدی که نه نو 2.5-3 ګنټې کې به ورته رسېږي. آسان کار نه دی، ډېر زیات مزل دی. کم از کم به 1.5 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره د ویخ نه رسره پورې مزل به وي، بلکې دې نه به هم زیاتي. غار ثور ختمیږي نه، په نظر درته نه ښکاري چې خدای دا څومره غر دی او د یو غر ته به وخېږي نو بیا به ترې روانېږي نو بل ته به ځې، هغې ته به خېږي نو بیا به راتاوېږي، نو ډېر زیات مزل دی پکې. بی بی اسما به څه چلو که ډوډۍ به یې پخه کړه. د ابوبکر صدیق خاندان چې د دین کم خدمت کړی دی داسې خدمت په بل خاندانو کې. ډوډۍ به یې پخه کړه، سامان به یې برابر کړ، نو دې زنانه ذات به دا سامان او دا ډوډۍ واغېشتل، ماسخوتن د شپې نو په دغه لاره به روانه شوه، دا 3 میله مزل به وکړو، نو بیا به د غار ثور نه روانه شوه د ویښ د غر نه، نو د غر څوکې ته به وخته، نو پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق له به هغه ډوډۍ ورکړل. دا 3 شپې دی دا غریب دا خدمت کړی. یارم شته چې چېرته ځې څوک یې ونه ویني، ښځه ذات ته، او په غر کې دومره لوی مزل آسان کار خو نه دی. بی بی عایشه ماشومه له دغه وخت کې، بی بی اسما هم د دومره عمر نه را عمر یې کم دی. د ابوبکر صدیق پلار ابو قحافه دی وخت کې لا کافر دی، مسلمان شوی نه دی، د مکې مکرمې د فتح پر ورځ مسلمان شوی و. راغی چې خبر شو دې نوسو له راغی، وی بچې پلار هم څه شو؟ وی لاړ جوړو، وی اوتلی دی. وی داسې معلومیږي چې تاسو به نارې پرېښی یې، څه به یې درته پرېښی هم نه، نار به یې پرېښی. واقعي چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه 10,000 درهم ابوبکر راوړل او پیغمبر علیه السلام ته یې کېښودل. 10,000. وی دا په غریبانانو باندې چاته تکلیف یې نه وي، مسلمانان راځي نو د هغوی له ورکوه. 10,000 درهم او د هجرت په موقع سره 6,000 درهم هغې ځان سره واغېشتل، مدینې ته روان شو. وی تاسو خو به نار نه ور پرېښی بچې، هېڅ به هم درته نه یې پرېښی. په دې په سترګو ړوند و. نو بی بی اسما دونه هوښیاره وه چې هغې زر یو تیلی د کاڼو ډکه کړه او المارۍ کې یې کېښوده. وی بابا راشه، نو دې یې بوته او په هغه تیلی د کاڼو یې ورله لاس کېښود. وی دومره پیسې یې راته پرېښې دي. وی ښځه بچې ما وی ګنې نارې پرېښې. قسم دې پرون د حضرت ابوبکر په واقعاتو کې، په مناقب او په صفاتو کې په ترمذي شریف کې تیر شو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو خلقو نه زیات احسان په صحبت، ملګرتیا او په مال کې چې به د هغې خپل احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د پیغمبر علیه السلام هم ورسره ډېره زیاته مینه وه، انتهایي زیات محبت او انتهایي زیاته مینه یې ورسره. او دی فرمایلي وی کم قوم چې هغې کې ابوبکر موجودي نو بل څوک مناسب نه دي چې د دې قوم امامتي وکړي. دا خلافت ته اشاره کوي، بادشاه به امام وي، چې ابوبکر موجودي بل څوک د امامتۍ لایق نشته، دی به امام وي. او د جومات دروازې چې څومره دي ټولې بندې کړئ سوا د ابوبکر د کړکۍ نه، د کړکۍ کولو پرېږدئ، باقي ټولې بندې کړئ. د ډېر صفتونه شوي دي. یو بیبي ولاړه د نبي صاحب نه څه مال غوښته، وی سار له راشه
بی بی ورته وی صاحب که سبا مې ونه مونته بیا لکه که سبا ته وفات شوی وي ابوبکر له ورشه به درکړي دا هم د هغه خلافت ته اشاره او یو ځل یې ووی وی پړه کې مې یو ارمان دی ارمان مې دی پړه کې او دا دی چې نبي علیه السلام کله هم څه وغواړي نو زه خو په منډه د کوره راوړم په منډه یې راوړم خو ارمان د خدای نه دا سوال کومه چې زما دا جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼي نو څه خبري لکه چې زه خپل جیب ته لاس دننه کوم خو چا سره مشوره نه کوم کنه څوک چې جیب نه څه شی راوباسي چا سره مشوره کوي نه جیب ته چې دقسې نبي علیه السلام ته ضرورت شي او د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس منډي او ما نه ډو تپوس هم نه کوي یو شی ته وباسي دا مې په اړه ارمان دی دومره مینه وه د نبي علیه السلام سره نو چې ننوتل غار ته نو حضرت ابوبکر ورته وایي صاحب ودېږه دا غار مخکې را صفا کړو ټول غار یې صفا کړ او غار کې سوړې وې هغه شاړ غار و نو خپل څادر یې وشلو او په هغه سوړو کې یې ورکړو یو سوړه پکې پاتې شو یا یو دوه سوړ نو دې مخکې ور دننه شو او نبي صاحب ته ویل سره دننه شه نه کې خپله پونده کېښوده په سوړه کې نو پیغمبر علیه السلام راغی ورو د سینې ته یې ډډه وواله او د غار ته ډډه والله نو جلال الدین سیوطي هم لیکي یا نورو کتابونه هم لیکلي دي چې دننه په دې سوړه کې چې ته مار و مار هغه لاره باندې کوشش کوي د وتو او نوځي ناګرې د حضرت ابوبکر دې خپله ټک ورکړی دی اوس بیا هم خپه نه لر کوي حالانکې د مار څومره سخت زهري که بل سړی څومره چغې به یې والې بیا هم خپه نه لر کوي چې هسې نه خپه لر کم او دا مار روځي پیغمبر علیه السلام ونه خوري او اوښکې ترې روانې شوې هغه اوښکې د نبي علیه السلام په مخ مبارک پرېوتې او راویښ شو ابوبکر خیر دی وی صاحب دې غار کې مار دی څه شي وخوړلم وی دې خوا کړه خپې دې خوا کړه پیغمبر علیه السلام مبارک خپلې لاړې مبارکې راواغېستې او د هغه په هغه پونده باندې پورې کړې حضرت ابوبکر وی چې څنګه لاړې زما پوندې له ورسېدې وی ما وی چې نه څه شي خوړلی ما ونه راته درد شته خبره ختمه زه وایم ویم د هغې سینې نه خوش قسمته سینه بله کمه ده چې حضور پاک ورته ډډه والې ده او د هغې پوندې نه خوش قسمته پونده به بله کمه وي چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تو شوي ډېر لوی د منقبت خاوند دی او د فضیلت خاوند دی او سیوطي صاحب پکې یو واقع بل هم لیکلی چې نبي علیه السلام د مار نه هم تپوس کړی دی چې دا ولې دی وخوړ د حیواناتو سره هم پیغمبر علیه السلام خبرې کړې دي دا معجزه ده د معجزاتو بیان به درته انشاءالله یو جمعه کې کوم وی صاحب دې ځای کې راګرځېدم او عیسی علیه السلام روان ملګري ورسره نو وی چې د نبي آخر الزمان به دې غار ته ځي او دلته به یو درې شپې کوي نو زه ځکه دلته پروت وم وی نن راباندې خوشبویي ولګېدل نو راتلم خو لار بنده وه نو ما ځکه ټک ورکړی کافر خواره دي ګرد هغه قدمونو نښې والا ایا ځان سره که هغې ورته وایي چې په دې لاره تللي دي چې غار ثور ته لاړل وی دې ځای پورې خو قدم شته خو له دې نه مخکې قدم نشته دې نه مخکې نشته نو غار ته ور ورسېدل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته د الله رسوله هغه دی کافر دی او غار له خو ورسېدل او چې متیازې کولې نو غار طرف ته مخ کړی نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي وی ابوبکر که دوی مونږ لیدلې نو مونږ ته به متیازې کولې مونږ نه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر ته څه وایي وی غم مه کوه فکر مه کوه ان الله معنا الله مونږ سره دی نو دلته بعضې خلک سوال کوي وی ابوبکر ډېر یېرېده وایي رونو یو حزن دی حزن یو خوف دی یری تخوف وی لا تخف حضرت موسی علیہ السلام ته الله وی لا تخف مه یریږه انه لا یخاف لدی المرسلون
پیغمبر چې مونږ سره دی ولې یریږي خوف روع وتویرتا فلما ذهب عن ابراهیم الروع ابراهیم علیہ السلام باندې یو ځل هیبت راغلی ایرت الله نو خوف او روع یریتا وی حزن خو یریتا نه دا معنا غلطه ده چې لا تحزن مه یریږه لا تخف کوي نو بیا به معنا مه یریږه لا تروع کوي نو دا معنا به وچې مه یریږه حزن څه ته وی حزن هغې غم ته وی چې چاته د بل چا نه پیښ شي لکه زوی ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي مال ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي هغې فکرمندۍ ته وی هغه سوچ او فکر ته وی چې د بل چا نه ورته ورسیږي نو نبی علیہ ابوبکر سره د ځان یره نه وه چې ما به څوک مړ کړي په پیغمبر علیه السلام فکرمند و چې نبی علیه السلام ته څوک تکلیف ونه رسوي لا تحزن معنا څه لا تحزن زما متعلق فکرمند کېږه ما زما متعلق سوچ او فکر او غم مه کوه ان الله معنا الله به زما مدد کوي او ستا به مدد کوي او لصاحبه لصاحب الغار نه وي د غار ملګري نه لصاحبه خپل ملګري ته وایي یو کافره بل ته وایي هلکه وایي په دې غار کې چېرته دننه نه ابو ته وایي د غار په خوله کې چې کومه اونه ده دا خو د نیکه نه مشره ده او چې دې لاره باندې تلل نو دا جولاګي دا جاله نه روانې ده او د کمترې دا جاله نه روانې ده بېوقوفه نو ترې روان شو د پیغمبر د حضرت ابوبکر صدیق یو غلام عامر ابن فهیره هغه به ګډې چیلې سرولې نو د دې غار خوا کې به یې سرولې د دې غر ویښ کې نو چې شپه به شوه او نور شپونکیانو به ګډې چیلې اخوا دې خوا کړې نو ده به زر وشړلې غر ته به یې وخېجولې نو هلته به یې تپې واغېشتل نو حضرت ابوبکر او په نبي علیه السلام به یې وڅکل او ابوبکر صدیق زوی چې دی دی به د شپې ته نو دروازې به دې ګرځېدلې روښیار و د کافرانو ټولې خبرې به یې واورېدلې نو د شپې به لاړ په تیاره کې نو د نبي علیه السلام سره به یې شپه وه نو ټولې خبرې به یې ورته وکړې نو پېشمني به ترې را روان شو چې خلکو ته اډو پته ونه لګي چې دې بار دی د سهار وختي به کلي کې و چې څوک ترې خبر نه شي 3 ورځې نبي علیه السلام مبارک او ابوبکر په دې غار کې تېرې کړې چې ورته پته ولګېدله چې اوس به د کافرو خبرې غلې شوي نو بیا ورته ووایي چې اوس داسې وکړئ یو سړي سره یې د مخکې نه خبره کړې وه د هغې سړي نوم عبدالله و عبدالله ابن اریقط او هغه سړی کافر و خو د لارې ښودونکي ماهر و دا به قانون و چې دې کې به دا ماهرین خلق به په هر کلي کې هغې ته به لارې معلومې وي نو قافلې چې به تلې که نه قافلې خو به د میاشتو په منزل تلې نو یو لار ښودونکي به ورسره و هغه به ورسره په اجرت او په کرایه ته هغه به ورته لاره ښوله دا لارې باد چاته نه وي چې قافله روکه نه شي په بل طرف لاړه نه شي نو دا عبدالله ابن اریقط د لارې ماهر و دل سره مخکې نه په پیسو خبره کړې وه وی مونږ به مدینې ته بوځي خو په داسې لار به م بوځي چې ناشنا لرئ هغه بېغمه اوسئ او د مخکې نه یې ورته اوښانې مواله کړې وې نو هغه اوښانې 3 ورځې پس راوستلې غار ثور ته او نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق راوتل 2 اوښانې وې یو پیغمبر علیہ السلام او یو ابوبکر یو هغه عبدالله ابن اریقط و چې چاته لار معلومه وه او یو د پیغمبر ابوبکر هغه غلام عامر ابن فهیره دا د 4 کسانو قافله روانه شوه او د دریاب په غاړه په غټه لاره یې بونه تلل دریابي لاره باندې په ناشنا لاره یې روان کړل مدینې منورې ته نو چې دوی کله د مکې نه غار ثور ته تلل نو دا د زبرګې 28مه ورځ وه او د زیارت ورځ وه نو په غار ثور کې جمعه خالی او اتوار 3 ورځې تېرې کړې 28مه 29مه او 30مه او د شعبان دا د زبرګې میاشتې اخر نو رجب پسې بیا شعبان راځي د شعبان بیا په میاشت کې دوی روان شو دا په لومبي چې 28مه 29مه 30مه نو په لومبي تاریخ د ګل په ورځ بیا د غار ثور نه ووتل او راتلونکې ګل په ورځ 8 ورځې په لاره تېرې شوې د راتلونکې ګل په ورځ باندې
په 8 تاریخ مدینه منورې ته ورسېدل. دا رجب نه زه خطا شم، دا سفر، د سفر اخیری و، د سفر 28مه وه، نو د 28مه 28مه 29مه او 30مه د سفر دا په غار کې تېره کړه او د ربیع الاول په لومبي تاریخ د ګل پر ورځ روان شو او په 8 تاریخ د ربیع الاول د ګل پر ورځ قبا ته ورسېد. دلته د مکې خلکو میټینګ وکړ، ویې لکه داسې کار دی چې سړی رانووت، قصه روانه شوه، نو اعلان یې وکړ، وی که چا نبي علیه السلام جمدې راوسته او یا د هغه سر راوړه، هغه له به د 100 اوښانو انعام به وي. 100 اوښان داسې دي لکه دې زمانه کې چې 100 قیمتي موټر یې څوک چا پسې انعام کړي، او ډېر قیمتي شي، خو اوس هم ډېر لوی قیمت شی دی. 100 اوښانو انعام یې وویسته. دا بدماشان او اجرتي قاتلان خواره شو ځای په ځای، خو نبی علیہ السلام خو دلته غار کې دی او دوی لارې ګوري، پیدا یې نه کړ. او چې پیغمبر علیہ السلام کله روان شو په دې اوښه او د مکې نه بار شو، نو دې مکې ته یې مخ کړی او ډېر یې وجړل. خپل وطن پرېښودل اسان کار نه دی. مکې ته یې مخ کړی، وی ما احبک الی من ما ته څه خوښ ښکاري، ډېر زیات مې خوښ ارمان که ستا قوم زه نه وې ویستلی او ستا قوم زه په هجرت نه وې مجبور کړی، ما سکنتو غیره کې، نو ما به بل ځای ژوند نه وې تېر کړی. او بیا روان شو د مکې مکرمې نه ووتل، قافله روانه شو. یو لوی بدماش دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې مونږ لاړو، وی دغه ورځ مونږ پوره مزل وکړ او د شپې مزل وکړ او سار له مونږ د 10 بجو پورې د غرمې پورې مزل وکړ، یو شان ریګولر متواتر. نو یو ځای کې یو ګټه مې ولیده، غټه وه، د هغې سوري ته مې وکتل، نو یې زه ورغلم چې د دې ګټې سوري لاندې نبي علیه السلام یو پټې دمه شي، ځکه یو شان سفر دی. نو یو شپونکي و هغه سره ګډې چیلی وي، وی هغه هم هغه ګټې خواله را روانو، هم د سوري په نیت را روانو. وی زه ترې مخکې شومه، نو ما په هغه سوري باندې یو څادر خور کړ او نبي علیه السلام ته مې وی چې راشه صاحب دلته یو پټې غوندې ارام وکړه دمه شي. تاسو اندازه ولګوئ چې د عربو ګرمي اوخ بیا د مکې ګرمي او بیا د ګټې سوري به څنګه سوري ده، په ګټه چې نور ولګي هغه ګرمه څونه شي، مجبوري ده. وی نبی علیہ السلام لږ غوندې سترګې ورلې او ما هغه شپونکي ته وی بچې څوک یې؟ نو د مکې د یو کافر غلام ووی چې دا پلانکي غلام یم، ما وپېژن. وی مې چې ما له به لږ پی راکې؟ وی بلکل. نو ما سره یو جام و، په هغې باندې مې ټوکړه تړلې وه چې شګې خاورې پکې پرېونځي. وی هغه جام مې وله ورکړ، وی هغه هلک ته مې چې لاسونه وڅنډه، وی هغه لاس وڅنډل. وی مې چې دا غلان زه مو څنډه، وی غلان زه مو څنډله، وی دې کې راله پی ولشه. نو پی راله په هغه جام کې ولوشل، نو یا خو ګرم پی و، نو ما پکې لږې اوبه واچولې چې یو پوټې لسي ترې جوړه شي او یخه شي. نو چې رالم نبي علیه السلام را پاسېدلی و، نو ما ورته وی صاحب دا وڅښه، نو هغه مې په پیغمبر علیه السلام وڅښله. او حضرت زبیر د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی، دې وخت کې د نبي علیه السلام سره دقه یوه رشته ده. د ابوبکر صدیق لور پې واده ده، خو وروسته دې وخت کې لا نه، هغه چېرته په سفر را روانو، مخې له راغی، وی هغه رالې یو 2 جوړې جامې راکړې، وی موږ دپاره لوی غنیمت و. نو په مکه کې یو لوی کافر دی سراقه وایي چې زه ناست وم د ملګرو سره، وی دې کې یو سړي راغی، وی چېرې یو قافله مې ولیده د دریاب په غاړه روانه وه او کیدي د محمد قافله صلی الله علیه وسلم. سراقه م غټ بدماشو، وی ما ورته وی چې نه دا هغه نه ده، وی ما مطلب دو چې بل څوک رانه مخکې نه شي. مې چې دا هغه نه ده، بل څوک دی یاره، دا پلان کې اوس لاړه لږ موده مخکې، لږ ساعت مخکې پلان کې په سفر لاړه د هغه قافله. وی لږ ساعت کېناستم چې د دوی تمه قطع شي، نو یې غلې غوندې پاڅېدم، وی کور ته ننوتم، نو یې وینځې ته مې چې دا اس بوزه او د کوټې شاته ودروه چې هسې نه بل څوک رانه مخکې نه شي، د 100 خان ګټمه.
نو د کوټې شاته زما اس ودرو او زینت سم پې واچول او زه په دروازه نه وتم چې څوک را باندې پې نه شي نو په کوټه به راوختم او د نیزې هغه سوکه مې په ځمکه ښخه کړه او په نیزه مې ځان وروښویو او اس ته وختم او پونده مې ورکړه وی ځان مې ورسو وی چې مې ورسو نو د نبي علیه السلام قافله وه بس خوشحاله شم چې به دا خو سلو خان دی زه به وګټم وسله را سره ده توره نیزه را سره ده وی چې څنګه زه ورنږدې شومه وی سخته ځمکه وه سخته ځمکه او وی زما اس په هغه سخته ځمکه کې د خپې په ځمکه ننوتې او د سینې سینې ډوب شو وی پوه شم چې دا خو دوی خیرې وکړئ وی ما ورته چې زه پوه شم چې ما ته هم خیرې وکړئ بس ما معاف کې نو زه د نه واپس کېږم هېڅ نقصان درته نه رسوم وی نبي علیه السلام مې ډېره ښه ده وی معاف یې کړم وی چې معاف یې کړم او اصله مې چک ورکړه نو اسره ووته ځمکې نه نو د عربو به فالونه نیول نو ما سره یو تیلی او په هغې کې ما سره د فال هغه غشي و وی مې چې ته ودرېږه فال ګورمه وی غشي مې داسې وړقول نو چې لاس مې وردن نه که او غشي مې ترې راوویسته نو په هغې یې لیکلي و لا چې دا کار به نه کې وی د غشي مې ونه منله وی بیا مې پې سور شومه وی بیا مې ور حمله کړلې چې په نیزه پې غزار کوم نو بیا مې اس د مخکو خپو سره د دې سینې پورې په ځمکه کې ښخ شو وی بیا مې ترې معافي وغوښته معاف یې کړم وی بیا مې غشي وړقول چې ورېږه پال ګورم وی بیا هغه غشي راووت چې راته وایي چې ګورې لا دا کار ونه کې وی بیا مې غشي سره دوکه وکړه نافرماني مې وکړه 3 ځله مې د حملې کوشش وکړو او اس په مې ښخ شو په ځمکه کې بس وی مې چې بس خبره خلاصه ده دی الله مې معاف کې نو زما دا تاسو سره لوه ده چې خلک به درنه تمبوم او بل دا دی چې ما سره لیکل مو کې زه تاسو له امن در کوم لیکل وکړئ وی د سرمنې یو ټوکړه وه نو په هغې راته لیکل وکړل ما له امان نامه راکړه وی زه اوس نو دا سراقه وی وی چې را رخصتېدم نو پیغمبر علیه السلام ماته چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینمه او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینمه نو ما وخندل مې چې دا دومره غټې دعوې کوې اوس ته په خپل وطن کې ځای نشته بل وطن ته روانې او دعوه دې دومره غټه ده چې لکه د فارس د بادشاه د کسرا تاج بتې الې او بنګړي ماله به راکوې د کسرا مثال خو هغه زمانه کې داسې و لکه د امریکې بادشاه چې خیر وی را رخصت شم نو په لاره چې به څوک مخې له راتلل او ما نه به یې تپوس کو نو ما به ورته دا لار ما کتلې ده دروغ به م نه وې ګوره کافر دروغ به م نه وې دا مې کتلې ده نو ټیک ده لار خو یې کتلې وه نو ما به ته خلک تمبولو دشمن دی او خدای پې د پیغمبر علیه السلام دفاع کوي همغسې رونو ګورې وشوه دا سراقه بیا وروسته مسلمان شو او چې دی کله مسلمان شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاه علاقه فتح شوه او چې کوم جرنیل و د فوج حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی د کسرا چې کوم خصوصي سامان دی هغه به یو ډبي کې بند کې ماله به فورا مدینې ته رالیږي هغه د نه پوټې هم ضایع نه شي او دا بریده به ماله رالیږي دا سراقه به ماله رالیږي سراقه ابن مالک نو چې علاقه فتح شوه نو د کسرا بادشاه چې کوم ضروري سامانو هغه ټول یې جمع کړ او فورا یې سړي له ورکړو دا مدینې ته عمر فاروق له ورسوه نو چې راویې رسول او هغه سامان یې اوس پړده نو تاج هم پکې پروت و د هغه جامې هم پکې وي د هغه خاص سامان بنګړي پکې نو استازي دوباره ولېږه وی بنګړي پکې نشته شاه به طلب وکړه او بنګړي را پیدا کا زه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم نو چې دوباره سامان ولټو نو بنګړي پکې راووتل نو هغه یې هم ورکړل نو حضرت عمر سراقه ته وی راشه اوسه وی د پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع تا ته څه ویلي وی ما ته یې ویلي چې سراقه ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم وی تا هغه وخت سره څه وی ما خو وی چې داسې ګپ لګئ غټې دعوې کوي وی راشه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم نو مدینه منوره کې لویه جلسه جوړه کړه او سراقه ته په سر هغه د کسرا تاج کېښود او هغه بنګړي وله راواغېستل او په لاس کې ورته واچول پیشنګویي د پیغمبر اعظم پوره شوه که نه شوه
بهر کیف دا د هجرت سفر خو د پیغمبر علیه السلام یو عظیمه کارنامه ده، یو لوی محنت او لوی مشقت هم دی، او د اسلام د سربلندۍ یو لوی ذریعه هم ده. نو دا باقي واقع به درته انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې بیان کړم، او د دې چې کوم مسایل دي وغیره او کومې فایدې دي دا به هم درته انشاءالله آینده جمعه کې بیان کړم. یو طالب العلم دی، هغه مور بیماره ده، رب العالمین دې وله شفا ورکړي. نن زمانه کې معاشره کې اکثر خلک خصوصا ښځې په یو بل کوډې کوي، تعویذونه کوي، سحر کوي، جادو کوي. دا سخت جرم دی، دا د ښځو عادت شته بالکل. بعضې پلیتې ښځې دي، زه ورته پلیتې ښځې وایم، ګنده ښځې دي، ګنده او د خدای دشمنانې ښځې دي چې دا ګرځي او په ښځو کوډې کوي او جادوګان پې کوي او تعویذونه پې کوي او سحر پې کوي. دا سخت جرم دی، خطرناک جرم او ډیره لویه سزا ده. او چې څوک هم دا سحر او کوډه کوي، ګورې دا چې څوک یې لیکي د دا د ایمان نه خلاصي. هغې کې داسې الفاظ لیکي چې هغه الفاظ د کفر دي، د کفر. ما کتلي دي بعضې چې راوخېږي ما له خلک راوړي وګوره، هغې کې کفري الفاظ دي. تر دې حده پورې بعضې ظالمان کوي، بعضې ظالمان چې د الله او د پیغمبر نوم د سارو په متیازو لیکي. دا ظالمان دومره سپیره خلک دی. نو چې څوک دا کوډه کوي هغه هم د ایمان نه خلاص دی، او چې څوک کمې ښځې ورپسې ځي چې ما له کوډه وکړه نو هم د ایمان نه خلاصه شوه که نه شوه. تا ته خو هغه ال نه وایي چې زه پسې لیکمه، لیکن ما خو خبر کړې که نه. کفري الفاظ لیکي. نو دا په یو بل کوډې کول او په یو بل جادو کول او په یو بل تعویذونه کول دا سخت حرام دي. مسلمان ته ضرر رسول ډېره لویه ګناه ده. مسلمان ته ضرر رسول دا سخت جرم دی، دا د خدای دشمنی ده، دې نه ځان ساتئ، دا سخته ګناه ده. دا څه ملګري دي نومونه یې لیکلي دي، هغوی څه مشکلات دي. الله دې مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدله کړي. دا ملګري دې څه وجې هم لیکلې ده، او بل وایي چې امتحان مې مکمل شوی دی، الله دې دله په نتیجه کې کامیابي نصیب وګرځوي. دعا وکړئ. الہ العالمین د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان کړي. خدای موږ د ګناه نه وساتئ. خدای